بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب زين الماء. نو ببلاغت کې درې قسم علوم: علم المعانی، علم البيان او علم البديع. نو علم البيان کې ادب ابونه یو مقدمه یو خاتمه، او بیا په علم البيان کې ویل چې درې خبرې وکاو: د تشبیه، د مجاز او د کنایه په اړه کې. نو تشبیه، اقسام، ارکان، اغراض، دغه درې بحثونه پای کې چلنه دا وشول. اوس د دې نه اخوا مجاز شروع کړي. مجاز دا مصدر میمی دی او دې کې مخکې سره دغه دا د ربط او تعلق دا دی چې لکه موږ ویلو چې علم البیان دې ته ویل کېږي چې متکلم ما فی الضمیر څه چې دې پزله کړي اما مختلف طریقو کې مختلف طریقو سره داغي ادا کول دا علم البیان دی کنه. او مختلف طریقو کې بعض طریقه به بعض سره په دلالت کې واضح ہے او بعض نه واضحه. نو ویلو چې بدریو طریقو سره متکلم خپل خبره کې نکار چنده پیدا کول شي، یا تشبیه په ذریعہ سره یا مجاز په ذریعہ سره یا د کنایه په ذریعہ سره. نو دویم جنن پای کې مجاز دی. نو مجاز دا مصدر میمی دی او دا پاک ویلګي کله چې یو سیس دبل سیس نه دا واوړي، د خپل ځای نه واوړي، د خپل ځای نه اورېدل ته او مجاز ویلګي. کله چې واضح یو سیس وځکای نو هغه د پاره یو نوم هم ګري. نو کله چې د کم سیس د پاره کم نوم وځکل شوی دی او په هغه معنا کې هغه مستعمل شي نو دې ته ویل کېږي حقیقت. صورت ویل کېږي او په خپل د سره پاره چې وځکل شوی دی اې د موضوع له وي چې یو لفظ د خپل موضوع نه علاوه په بل معنا کې مستعمل شي نو بلندو الفاظو کې دې ویل کېږي مجاز. خو د مجاز لپاره دوه شرایط دي. مجاز لپاره څو شرایط دي؟ دوه شرایط دي. یو دا ده چې د معنا موضوع له به په دغه ځای کې اغستل ممکن نه وي. د کم سیس د پاره چې وځکل شوی دی دغه معنا به ته نشي اغسته. بل شرط پکې دا دی چې د معنا موضوع له او غیر موضوع له په منځ کې به تعلق او نسبت په کې موجود وي. که په معنا موضوع له او غیر موضوع له کې نسبت او تعلق نه وو نو بیا هم د معنا حقيقي په ځای باندې معنا مجازي اغستل صحیح نه دي. پوه شو په باندې ها. او به خبر بګیدا ده چې قرینه به موجوده وي چې دلته کې د لفظ حقيقي معنی ته نشي اغستل. د لفظ حقيقي معنی ته نشي اغستل. لکه زه وایم دلته کې مثال ذکر کړی دی: فلان يتكلم بالدرر، فلان کې دا خبرې کوي په ملغلرو سره، په ملغلرو سره خبرې کوي. نو اوس ګوره ملغلرې دا خو دا کم قیمتي کاڼه چې نن د هغې دپاره دا وځکللی شوی. نو دلته کې د دې نه د حقیقي معنا د ملغلرو دې نه مراد و، ځکه ملغلرې چې نن دا نه ویلی کېږي، خبرې کولی کېږي. خو دا خبرې دا داسې دي تشبیه پکې نه چې لکه څنګه ملغلرې چې دا صفا دي او څنګه ملغلرې چې دا لکه فصیح دغه دي دا واضح دي، دغه شانتې د دې انسان دا خبرې چې دا فصیح دي او بلیغ دي. لکه پوه شو پرې معنی د ملغلرو په څنګه بدلي د دې ته مجاز ویل کېږي. صورت ویل کېږي مجاز ویل کېږي. یا ته زید اسد، زید چې دا منظره دی، زید سره منظره دی. اوس منظره دی نو زید نه ته زید ته منظره ویل دا د دې مجازي معنی ده که حقیقي معنی ده؟ مجازي معنی ده. څه معنی ده؟ لکه اسد چې دی نو دا وځکل شوی دی د حیوان مفترس دپاره، لیکن دغه اسد دی زید ته ویل دا مجازي معنی ده. اوس د دواړو په منځ کې که دغه وه مشابهت د دواړو په منځ کې یا د دواړو په منځ کې چې دا څه تعلق وو جو صحیح ده. اوس که هغه زید داسې بې غیرته و که نه
زید بے غیرت و نو لکه بیا به ته هغه ته دغه نشي ویلی چې زید منظری دی پوهېږې دې ځکه چې دواړو په منځ کې تعلق نشته دی خو که دا پکې وه چې لکه څنګه چې منظری چې نه دی دغه دی طاقتور دی او منظری چې دا بهادر دی دغه شانتې دا زید چې دا طاقتور او بهادر دی نو اوس به ته مجازي معنا اخیستلی شي او دویمه خبره مونږ دا وکړله چې لکه دلته کې حقیقي معنا ته نشي اخیستلی ځکه زید اسد زید ته منظری وی نو منظري خو لکۍ دا منظري څلور خپي او د دې انسان د زید خو هېڅ نشته دی په دې خبره باندې پوه شوئ دا نو د لفظ خپل حقیقي معنا پرېښودل او بله معنا اغستل خو د دواړو په منځ کې تعلق او نسبت هم موجود وي او قرینه هم موجود وي چې دلته کې حقیقي معنا اغستل څه دي ممتنع دي پوه شوئ په دې باندې یا لکه دی قرآن مجید کې الله پاک فرمایي یجعلون اصابعهم فی آذانهم چې دو خپل ګوتې په غوږونو کې منډي نو اصابع معنا حقیقي خو ګوتې دي خو دلته کې ګوتې دي نه دي مراد بلکې د ګوتو سرونه دي مراد دي نو د ګوتو نه د ګوتو سرونه معنا اخیستل دا چې نه دا مجازي معنا ده او دواړو منځ کې تعلق دی چې لکه دا هم د ګوتې حصه ده دا هم ګوته د ګوتې حصه ده تعلق دی چې لکه یو کل او بل جز دی لکه ګوته اصابع دا ټول ګوتې دی او د ګوتې سر دا د ګوتې څه دی جز دی او دلته کې حقیقي معنا اخیستل متعذر دي ګران دي لکه یجعلون اصابعهم فی آذانهم معنا دا ده چې دوی خپلې ګوتې په غوږونو کې منډي نو ګوتې خو په غوږونو کې نه منډلی کېږي ټولې ګوتې په غوږ کې راځي خو په اپریشن باندې او وي نور خو موږ ته پته نشته چې کېږي که نه کېږي داسې پوهېږئ دی باندې نو دلته کې حقیقي معنا اخیستل متعذر دي ګران دي د حقیقي معنی پرېښودل نه او مجازي معنی سره اخیستل نه نو دې ته مجاز وایي بیا حقیقي معنی پرېښودل او مجازي معنی اغستل په دې دواړو په منځ کې به یا علاقه د تشبیه وي او یا به علاقه د تشبیه نه وي که د معنی حقیقي او د معنی مجازي په منځ کې علاقه د تشبیه موجود وه نو دې ته ویل کېږي استعاره څه ورته وایي او که چېرته د معنی حقیقي او معنی مجازي په منځ کې علاقه د تشبیه نه وه نو دې ته ویل کېږي مجازي مرسل څه ورته وایي لږ ګوره موږ دوه مثالونه ووایو یو فلان یتکلم بالدرر زید اسد او یو منګه وې یجعلون اصحابهم فی اذانهم نو منګه وې چې لکه د ملغلرو د خبرو سره مشابهت شته لکه څنګه چې ملغلر سفاره دغه شندره د خبرې سره فصیح او واضح دي او لکه څنګه منګه زید اسد نو وې چې څنګه اسد دا چرنده بهادر دی دغه شند زید چې نام سره نو ګوره علاقه تشبیه بګره بهادر موجود ده کنه نو دې ته څه ویل کېږي استعاره څه ورته وایي چې د معنا حقیقي او معنا مجازي په منځ کې علاقه د تشبیه موجود وي نو څه ورته ویل کېږي استعاره او که د معنا حقیقي او معنا مجازي په منځ کې علاقه د تشبیه نه وي نو بیا ورته څه ویل کېږي لکه دویم مثال چې موږ یجعلون اصابعهم فی آذانهم موږ وایي دلته اصابع نه مراد رؤوس الاصابع دي یعنې د ګوتو سرونه دي انامل ګوتې نه دي نو دلته کې د ګوتو سرونه او ګوتې د دې په منځ کې مشابهت نشته دی پوهېږئ په دې باندې دلته کې علاقه د تشبیه نشته دی علاقه د تشبیه چې لکه موږ وایو دا شیز د دې په شانتې دی وجه تشبیه چې مخکې موږ ذکر کړله که نه دلته نشته ځکه د ګوتې سر دا د ګوتې په شانتې نه دی ګوته ټوله ده د ګوتې د سر دا څه ده جز دی نو دا د مجاز د علاقو نه یو علاقه د کلیت او د جزئیت او وروسته وایو انشاءالله د مجاز یو 25 علاقې دي لکه په دې خبره باندې پوه شوئ چې د دواړو د یو بل سره څه وي تعلق وي د معنا حقیقي چې موږ پرېږدو معنا مجازي اخلو نو دواړو په منځ کې څه ضرور دی تعلق ضرور دی اوس د دواړو په منځ کې تعلق د مشابهت و نو څه ورته وایو استعاره او که د دواړو په منځ کې تعلق ته نه د مشابهت نه و یعنې علاقه د تشبیه پکې نه وه نو بیا به څه وایو علاقه تشبیه نه وه نور علاقې وي نو نور علاقې ډېر شی دي وروسته را روانې دي بیا مجاز مرسلو په دې پوه شوئ تاسو اوس وګورئ تاسو نور الانوار کې د مجاز معنی ویلي دي که نه د امر هغې کې لیکلي چې امر د 14 معنو دپاره راځي دا نور الانوار په اشیاء کې لیکلي دي تاسو ته ما خو بل کلاس ته نه ټول د مجاز معنی دي که نه
امر د سره لپاره وځي شوی دی نو یو قول پکې دی چې په امر کې به توقف کیږي ځکه امر د ډیرو معنی لپاره وځي شپږ معنی په نورمال کې لیکل دي نه یې شپږ معنی لپاره وځي شوی دی او هغه شپږ معنی نه ټول مجازي معنی دي خو شو او دغه مجازي مرسل په دغه باندې المجاز وګورئ مجاز څه وایي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له دا لفظ ته ویلېږي چې استعمال ولېږي بغیر د هغه څه سره لپاره چې وځکړل شوی یعنی د کوم معنا لپاره چې وځکړل شوی په هغه معنا کې استعمال نشي بلکې په بل معنا کې استعمال شي لعلاقه د وجه د تعلقنا د وجه سره مع قرینه مانعه من اراده المعنى السابق سره د دینا چې قرینه موجوده وي په دې خبره باندې چې دلته معنا حقيقي اغستل متعذر دي ګران دي معنا حقيقي اغستل لګسري من دي په ځای کې مثال لا ولې یا لکه زید اسد مثال دی لکه اوس اسد خو وځ شوی دی دا حیوان مفترس لپاره لیکن دا اسد نه ته دا زید معنا اخلي د زید لپاره ته اسد استعماله نو دا او دوه مومنټ کې علاقه موجوده ده او قرینه موجوده ده چې دلته د دین ته د اسد معنا د اسد نه حیوان مفترس معنا ته نشي اغسته یا لکه کتاب کې مثال ذکر کړل فلان يتكلم بالدرر چې فلان کې خبرې کوي په ملغلرو سره فلان کې خبرې کوي په څه سره نو قرینه لګی دا چې ملغلری ویل کېږي نه ملغلری خو یو جسم دی قیمتي کاڼی دی هغه ویل کېږي نه پوهېږي په دې باندې خو مطلب یې دا دی چې لکه دی داسې خبرې کوي لکه په شان د سري دا په فصاحت او په بلاغت کې په شان د سري د ملغلرو دي لکه څنګه چې ملغلرې سخفا دي دغه شان دي لکه ښکلي دي نه کدرر لکه درر څه ته ویل کېږي ملغلر المستعمله في الكلمات الفصيحه چې دا استعمال کړل شي دي د سره لپاره په کلمات فصیحه کې په قولې کې ستا په دې قول کې چې فلان يتكلم بالدرر فلان کې دا تکلم کې خبرې کې پس سره فانها مستعمله في غير ما وضعت له دل کې درر د خبرو د لپاره استعمالېدل دا په غیر ما وضع له کې یعنی درر د خبرو د لپاره نه وځکړل شوی بلکې دا قیمتي کاڼي ملغلرو د لپاره وځکړل شوی اذ قد وضعت في الاصل اللؤال للؤال الحقيقه حقيقيه دي ځکه دا په اصل کې وځکړل شوی دا لؤال لؤلون څه ته ویل کېږي ملغلر دا حقيقي ملغلر د لپاره کاڼي د لپاره ثم نقلت الى الكلمات الفصيحه بیا لا نقل کړل شوی دي صدا کلمات فصیحه او دوړ په منځ کې علاقه سره لعلاقه المشابهه بينهما في الحسن چې دوړ په منځ کې تعلق او علاقه د مشابهت ته چې دوانه په حسن کې چې دا یو شان دي څنګه چې ملغلر خولي او قیستري دغه شان دي د خبره خولي او قیستري والذي يمنع من اراده المعنى الحقيقي قرينه يتكلم او هغه چې دلته معنا حقيقي اغستل دا ممتنع دي نو معنا حقيقي اغستل ممتنع ولدي نو معنا بګی دا يتكلمو ټکه قرینه بګی يتكلمو دا قرینه بګی سره ځکه ته چې کله يتكلمو نو تکلم د خبرو کېږي د تکلم د ملغلرو نه کېږي واښوي نه دي خبرو د ملغلر ویل چې دا مجازي وكل اصابع المستعمله في الانامل في قوله تعالى او لك غوتي اصابع چې استعمال کړل شوی دي دا انامل کې انامل د غوتو سرونه في قوله تعالى دا الله تعالی په دې قول کې يجعلون اصابعهم في اذانهم چې ګدیدو د خپل غوتو سرونه په خپل غوګونو کې فإنها مستعمله في غير ما وضعت له دلته دا اصابع په انامل په معنی کې استعمال دل دا استعمال کړل شوی په غیر موضوع له کې یعنی دا وځ کړل شوی د غوتو د بار دی او استعمالي کې پس کې د غوتو بسرونو کې علاقه به سره ان الانمله جزء من الاصبع چې دا غوتو د اثر دا یو جزء رسنه د غوتنه فاستعمل الكل في الجزء ندل کې استعمال پېښې د کل په جزء کې وقرینه ذلك او قرینه سره په دې معنی انه لا يمكن جعل الاصابع بتمامها في الاذان چې ممکن ندي د ټولو غوتو نه نواسل پس کې په غوګونو کې نو ټولې ګوتې چې نه راځي سیم د ګوتو سرونه چې دا په غوګ کې نه نوستېږي نو دلته کې مراد دغه ده پوه شئ والمجاز ان كانت علاقته المشابهه بين المعنى المجازي
ومعنى والمعنى الحقيقي وای مجاز که چرته یعنی په مجازي معنی کې او دغه معنی کې حقيقي معنی په منځ کې کله ځوانو په منځ کې علاقه د تشبيه وا کما فی المثال الاول لکه څنګه چې بلاولي مثال کې درر کې ذکر شو یسمى استعاره دې ته څه ویلږي والا او کچری سره مطلب دا دی کله معنی مجازي او د معنی حقيقي په منځ کې علاقه د تشبيه نه و نو فمجاز مرسل نو بیا ورته څه لګي کما فی المثال الثاني لکه څنګه چې به مثال کې دي اصابع والا مثال په بنه شوي ها نو یو مجاز تعریف او استعاره او د مجاز مرسل تعریف دا به تاسو یاد کړئ او دا مثالونه دا بیان کړئ او مکه استعاره شروع کړئ